مخکې آیتونو مبارکو کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی نه بعد د قرآن کریم حقانیت او د قرآن مجید د طرفنا کفارو ته منکرینو د قرآن ته چلنج او د هغوی په عدم جواب باندې دا ذکر الله تبارک وتعالی وفرمایل چې دوی سره د قرآن مجید د لسو سورتونو د مثال د پیش کولو نه دوی عاجزه دي نو په کار ده چې دوی اوس ومني چې لا اله الا الله چې د الله نه سوا بل څوک معبود نشته دی او بیا فرمایل چې کوم خلک د دنیا ژوند غواړي نو د دنیا زینت نو دوی ته مونږ د دوی د عملونو بدله پوره ورکو په دې دنیا کې په دې کې څه کمی نه کېږي چې څومره نیکۍ په دنیا کې کوي خیر ښېګڼې په دنیا کې کوي دوی ته د هغې پوره جزا په دنیا کې الله تبارک وتعالی ورکوي خو دومره دا چې چونکې دوی سره ایمان دولت نشته دی د ایمان دولت نه دوی محرومه دی نو په آخرت کې سوای د جهنم نه دوی ته بل څه نشي ملاوي دي او کم نیک اعمال چې دوی په دنیا کې کړي دي او د دوی ګمان دا دی چې مونږ نیکوکار یو مونږ خیر ښېګڼې کړی دی خیر خیرات هم کړی دی نو دا د دوی یو باطل ګمان دی هر څه ضایع شو چې څه په دنیا کې دوی کړی دی نو چونکې بغیر د ایمان نه دنیا نه لاړل هر څه ضایع شو اوس په دې ځای کې د قرآن کریم یو مثال الله تبارک وتعالی ذکر کوي چې یو کس داسې وي چې هغه په یو واضح دلیل باندې وي او ورسره یو ګواه هم موجود وي چې د ده په صداقت باندې ګواهي ورکوي لکه څرنګه چې د دې نه مخکې کتاب د موسی علیه السلام یعنې تورات یو پیشوا و یو رحمت او کوم خلکو په دې ایمان وروړو هغوی کامیاب شو چا چې په دې ایمان وروړو او چا چې د هغې انکار وکړو نو هغوی دپاره چې دی نو جهنم وعده ده تاسو په شک کې مه پرېږدئ دې په باره کې بېشکه دا قرآن کریم ستاسو د رب د طرف نه په حق برحق دی خو اکثر خلک ایمان نه وروړي او د هغه سړی نه لوی ظالم څوک کیدای شي چې په الله تبارک وتعالی باندې هم دروغ تړي او دغه خلک به د الله رب العالمین په حضور پیش کولی شي او په دې وخت باندې به دا ګواهان وایي چې یا الله دا هغه کسان دي چې کوم دروغ ویلي او تکذیب یې کړی و بیا الله تبارک وتعالی فرمایي چې لعنت د الله وي په ظالمانو باندې افمن کان آیا څوک چې وي علی بینة په یو واضح دلیل باندې من ربه د خپل رب د طرف نه ویتلوه او لولي دي لره شاهد منه یو ګواه د هغه د طرف نه ومن قبله او د دې نه وړاندې ګواه وي کتاب موسی کتاب د موسی علیه السلام اماما ورحمه چې پیشوا او رحمت و اولئک هم دا خلک دی یؤمنون به ایمان راوړي په دې باندې ومن یکفر به او څوک چې انکار وکړي د دې من الاحزاب د فرقونه د ډلو نه فالنار موعده نو اور د دوی او د دوی د وعدې ځای اور د دوی د وعدې ځای دی فلا تکو پس مه کېږه ته فی مریة منه د شک نه د دې نه انه الحق بشک دا حق دی من ربک ستا د رب د طرف نه ولكن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یؤمنون ایمان نه وروړي اکثر د خلقو نه ایمان نه وروړي ومن اظلم او څوک لوی ظالم دی ممن دا غچا نه افترا چې تړي علی الله په الله جل شانه باندې کذبا درو اولئک هم دا کسان يعرضون پیش بکولی شي پیش کولی بشي علی ربهم خپل رب وړاندې ويقول الاشهاد او يبوك گواهان هؤلاء الذين دا کسان دي کذبوا على ربهم چې درو غنلو چې درو تړلو په خپل رب باندې الا خبردار لعنت الله لعنت دې الله على الظالمين فظالمان نو د قران کریم مثال دا سې دي چې قران مجید افمن كان على بينة من ربي خپل رب طرف نه واضح پیغام دی ويتلوه شاهد منه او یو گواه دا قران کریم لولي د الله طرف نه یو پیغمبر د الله دا کتاب لولي او بار ورته وایي چې دا د الله کلام دی رب کائنات خپل باندې وایي دا زما کلام دی د الله پیغمبر د خلکو ته بیانوي او ورته وایي چې دا د الله کلام دی څرنګه چې ومن قبله کتاب موسی د دې نه مخکې یو کتاب د موسی علیه السلام تورات معنا قانون اماما ورحمه چې پیشوا او رحمت هم د خلکو لپاره په هغې کې بهترین هدایات من جانب الله دغه بني اسرائیل لپاره د هدایت ذریعه وه اولئک یؤمنون به هم دا خلک چې ایمان وروړي په دې باندې کوم خلک چې په دې باندې ایمان وروړي ومن یکفر به او څوک چې انکار وکړي د دې نه من الاحزاب د ډلو نه د فرقو نه فالنار موعده پس اور د هغوی د وعدې ځای دی فلا تکو فی مریة منه پس ته مه کېږه ته په شک کې نبي علیه الصلاة والسلام په ظاهرا او په حقیقت کې قیامت پورې راتلونکي انسانانو ته خطاب دی چې قرآن مجید یو داسې معجزه ده یو داسې حقیقت دی د دې نه انکار کول خپل ځان هلاکت کې اچول دی ځکه چې د ټولې دنیا کفر د دې معجزې مقابله نشي کولی او د دې نه عاجزه دی ولې وانا له لحافظون لفظ سره الله تبارک وتعالی دا قرآن مجید د دې حفاظت انتظام کړی دی
او الله رب العالمین په خپل بندگانو کې ډېر زړونه د دې قران د حفاظت لپاره خاص کړی دي. بعض زړونو کې لس سورتونه محفوظ کی، بعض کې شل سورتونه محفوظ کی، بعض زړونو کې یو پارا دو پاری محفوظ کی، بعض زړونه داسې وي چې پاره کې 10 سپاره مکمل محفوظ وي، او بعض زړونه داسې وي چې په دې کې د قران کریم 10 سپارو سره سره د دې علم هم الله تبارک وتعالى محفوظ کی. دا معجزه ده. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دا وعده الله رب العالمین قران مجید سره کړی دی. او کم خلک چې د قران کریم سره د لګاوي او د قران مجید سره د زړه مینه وي، محبت وي، سحر او بیګا د قران تلاوت کوي، خپل کورونه د الله په کتاب باندې آبادی، د قران کریم د ذکر لپاره خپل اوقات صرف کوي، د قران مجید باندې ځان پوي، د قران مجید چې کوم 15 حقوق دي په دې باندې ایمان لرل او د دې صحیح الفاظ سره د تلاوت کول او دغه شانتي د دې په معنا باندې ځان پویول او په دې باندې عمل کول او دغه شانتي د قران کریم بل تر رسول. دا 15 حقوق چې کله د قران کریم سو ادا کوي نو دا یو داسې کتاب دی چې د الله رب العالمین سره کې وعده دې کتاب سره دی. و انا له لحافظون. رب کائنات دې کتاب سره سره د دې غلستونکو هم حفاظت کوي او د قران کریم سره چې کوم متعلق خلق وي الله تبارک وتعالى دا هم حفاظت کوي. موږ تاسو وینو چې کوم صاحب قران وي ټول دنیا ټول باطل ټول اهل کفر، الكفر مله واحده، په دې متفق دي چې دا قران او صاحب قران، دا قران او قران والا خلق، دا قران او قران اداري مٹاو کو ختم کو بدنامی کو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. چې څومره د ختمولو کوششونه کیږي هغه عمره حافظان، قاریان، عالمان، مدارس او مراکز او خانقاهان د زیاتیږي. چې څومره د ختمولو کوشش کوي هغه عمره حفاظ زیاتیږي او چې څومره د دوی د میټاولو سازشونه کیږي هغه عمره الله رب العالمین قران کریم ته او د قران لوستونکو ورته ترقی ورکوي. نو لہذا د قران مجید معجزه ده. که باطل هر څومره غواړي چې د دې بخنیو کی او د بدنامولو سازشونه وکي، الله رب العالمین نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. دا غواړي خپل د خلق په کو باندې د الله نور چې دا مړ والله متم نوره ولو كره الكافرون. الله رب العالمین خپل نور چې دا پوره کول غواړي، اراده کړی دا فیصله کړی الله تبارک وتعالى. چې کوم خلک چې قران مجید سره جوړاو شي، قران مجید سره مینا محبت سره بګال دي تلاوت او عقیدت او د قران کریم سره خاص تعلق وي، الله رب العالمین هغه هم حفاظت فرمایي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك